رمضان مبارک کی جمعې تیرې شوې، نن جمعة الوداع ده، اخرنۍ جمعه ده. نو آیا مونږ له اوس پکار دا ده چې جړا شروع کو، انګولا شروع کو او فریادونه شروع کو چې هاي افسوس شروع کو چې رمضان خو لاړو، روزه خو لاړه، اخرنۍ جمعه ده؟ نه، شریعت د دې حکم نه ورکوي. د هغې وجه دا ده جړا څه لګي، که جړا په دې باندې کې چې زمانه به کې څه کمې شوي، ای الله کمې راته معاف کړي، دا ټیک ده. خو که په دې پسې جاړې چې روژه رانه لاړه، ولې روژه به ځي نه؟ تا ته به یې څاري. دا خو زمانه ده که نه، زمانه خو تېرېږي. اوس یو سړی کښېني او وایي چې هی جواني، هی جواني، زما ځواني چېرته لاړه او ځواني خو زما نه لاړ. نو ځواني د نه لاړ نو قیمتي کړي به دي وکړه، ته چا نیولې وي؟ چا د لاس نیولي وي چې ته نیک اعمال مه کوه؟ نو دا بیا ایکټینګ کول، اوور ایکټینګ دی ته ویل کېږي چې بس دا قصده جړاګانې او دا دغه نه، دې ته ضرورت نشته، عمل وکړه. ستا په زندګۍ کې به بار بار دا رمضان راشي، لیکن ایکټینګونه مه کوه. خپل عمل درست کا، خپل عمل درست کا، ویرېږه د الله نه، خپل معاملات درست کا. د معاملاتو حقه پوزیشن دی، د اعمالو حقه پوزیشن دی. کینه او بغض په بڼه کې موجود دی او د قصد جړاګانې کوم چې یا الله بس معافي راته وکړي، یا الله ډېر ګناهګار یم. نو زه اکثر دا یم دا کوم سړی چې دا ریاکاري کوي که نه او دا لیکي چې یا الله ډېر ګناهګار یم او یا الله معافي راته وکړي، ده ته چېرته داسې به دې غوږ کې وایه بېشکه بېشکه چې کله دې ووایي که نه یا الله ډېر ګناهګار یم او دو سره خوا ته داسې پلی ووایه بېشکه چې ګناهګار او ته بیا خپل حشر ته ګوره چې دا مخ ته لاغل ته اړی که نه اړی. نو ولې غوسه کېږې؟ ولې تا له غوسه ولې درځي؟ وسو تا خو وایي که نه چې یا الله ګناهګار یم، ما ورته وایي چې بېشکه. نو اوس غوسه به کومه خبره باندې کې؟ نه، دا تش ایکټینګ دی، دا تشه ښودنه ده، تشه ریاکاري ده. او دا یو خبره یاد لرئ، ګورئ دا یو خبره یاد لرئ، د مخلوق سره به ته دوکه وکړې، د مخلوق سره به ته دوکه وکړې، ځان به بهروپ یا کې، لیکن د خالق سره دوکه نشئ کولی. ګورئ د خالق سره دوکه نشئ کولی. زه مانځه ته ولاړ یم او په مانځه کې زه دا ویم چې لکه دا خلک ووایي چې څومره ښایسته مونځ کوي، لکه څومره ښکلی مونځ کوي ماشاءالله، چې دا خلک ووایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایي من صلی یرای فقد اشرک، چا چې مونځ د دې لپاره وکړو چې زه خلکو ته وښیم، د شرک وکړو. شرک یو سړی مونځ نه کوي دا مشرک نه دی، خو یو سړی مونځ کوي خو د ریاکارۍ لپاره کوي، دا څه دی؟ دا مشرک دی.